نن ستاسو دپاره ما راوړې ده یوه افسانه او افسانه ده ساندګره. ساندګره هغه افسانه ده کومه چې به ستاسو انشاءالله ډېره خوښیږي. زه اوس دا په یقین سره خو نشم ویلی چې تریزی ترور په یوه ورځ څو ځایه په مړو د ویر جړه او ساند ویلو فن چرته او د کله نه زده کړی و. ولې د هغې هم د دغه فن په هکله ما ډېر څه اورېدلي وو او بیا یوه ورځ چې زموږ په کور کوڅه کې یو مړی وشو نو بیا تریزی ترور او د هغې دغه فن ما د ډېر نږدې نه مشاهده کړو. زموږ د کور کوڅې دا سړی د ډېرې مودې نه ناروغه و. نیمزالۍ ته د رسېدو نه وړاندې هسې هم ډېرې ناروغتیا وهلی و او بیا یوه ورځ د کور محلت یوې ښځې زما مور ته د مرګ خبر راوړو. نو ویل یې خورې ته خبر یې چې لونګین غریب هم تیره کړه. په دغه وینا نه خو زما مور د حیرانتیا څه څرګندونه وکړه او نه خپله د هغه ښځې په آواز کې د څه قسمه درد یا غم و. ما فکر وکړو چې زه نن ورځ هسې هم لاړه، خو بیا مې چې خیال وکړو نو په زړه راغله چې مور خو به مې مړي له لاړه شي، وروستو به د تپوس څوک وینه، مدرسې نه به پاتې شم او د ملګرو سره به ټوله ورځ په لوبو تېره کړم. او همدغه شان وشوه. د حسیني سره لاس په لاس د مړي د کور په ګڼه ګوڼه کې هلته ودرېدم چرته چې زموږ غوندې نور هلکان هم د جنازې کتلو دپاره ودرېږي. موږ دواړو د لرې نه د مړي صحرې ته کتل. د جړا په ماحول سلګۍ لکه د وریځو خورې وې او د ډېرو سترګو نه د اوښکو باران ورېده. موږ د مرګ د فلسفې په هکله خپلې طفلانه خبرې کولې چې دې کې ناڅاپه یوه چغه شوه. تریزی ترور راورسېده او د کور په دروازه د رارسېدلو سره یې بورقه له سره وغورځوله او په مړي ور پرېوته. بیا یې سرپیچک له جیبه راوویستو او سر یې ورباندې وتړلو او یوه داسې چغه یې کړه چې زما خو یې د زړه د سینې نه بوټ وویستو او په مخ سر یې په دواړه لاسه داسې راباندې کړه. داسې ویر او ژړا یې شروع کړه چې ناستې او ولاړې ښځې ورسره ټولې په ژړا شوې. هغې په خپله ژړا کې د مړي صفتونه ژړل او د هغه د یو صفت سره به یې د خپلې ژړا انداز هم په یو داسې فنکارانه او مؤثر ډول بدلولو چې که چا به نه ژړل نو هم به یې وژړل. د هغې ژبه لکه د ژرندې د سرخ تاوېده او دا احساس چاته نه شو کېدی چې ګنې هغه پردی مړی جاړي. اول ته ما د ځینو ښځو د خولو نه دام واورېدل چې تریزی ترور په مړو د جړا معاوضه ښه په حقه حلاله اخلي. ما ته یاد شي چې څه وخت جنازه پورته کړې شوه نو تریزی ترور داسې په یو لیوني انداز کې چغه کړه، یا نیک بختو دا لونګین چرته بیایئ؟ او بیا د جنازې د بازو سره داسې ونښته ان چې یو سړي دیکم ورکه. او بیا څه وخت چې ښځو له سرونو سرپیچکونه لرې کړه او خپلو کورونو ته روانېدلې نو دغه وخت هم د هغې ژړا په کوڅه کې اورېدلی شوه. په هغه ورځ زه پوه شوم چې تریزی ترور د نورو ښځو په شان محض یوه ښځه نه ده، بلکې په داسې موقعو د مړو دپاره ډېر اهم ضرورت هم دی. او دغه ورځې نه پس بیا کله هم چې زه د کوم مړي کور ته تلی یم زما ټول فکر به تریزی ترور ته و. څو ورځې پس زه خپلې مور سره یو واده ته لاړم او بیا هلته مې چې تریزی ترور ولیده نو حیران په دې شوم چې زه چرته خوب خو نه وینم. په ښایسته جامو کې نغښتې لکه د ناوې جوړه شوې او په میک اپ رنګینه تریزی ترور نن بیخي بل رنګ ښکارېده.
پرنجو تورې سترګې، امیل په غاړه، گجرې په لاس، نته په پوزه او په غوږونو کې د سرو زرو والو ټالونه وهل. تا به نه وی چې ګنې دا هغه تریزۍ ترور ده چې څو ورځې وړاندې د لونګین په مرګ یې ځمکه او اسمان یو کړي وو. نن هم هغه تریزۍ ترور وه چې په ډکه خوله خندېده. د خندا وارې نه و، لګیا وه په یوه سایې د واده خادۍ سندرې ویلې او زاق دق حیران ولاړم. دا هر څه مې په خپلو ګناهګارو سترګو لیدل. بس دومره قدر پوه شوم چې تریزۍ ترور د ناویانو سره هم دومره تعلق لري څومره چې د مړو سره لري. بیا د ناوې جوړولو په وخت د هغې کاروبار شروع شو. میلمنو ته په ستړي مشي او هر کله راشه کې هغه د هر چا نه وړاندې وه. په سینګارولو کې هم د هغې لاس د هر چا نه اوږده و. د واده د رسمونو په هر ځای به هغه حاضره وه او په هره موقع د هغې په هدایاتو عمل کېدی شو. لنډه دا چې د واده په دغه وخت د هغې کردار د هرې ښځې نه اهم و. او بیا څه وخت چې جنج راورسېدو او زلمی په پالنګ د ختلو دپاره کور ته دننه راغلو، نو تریزۍ ترور د زرکې په چال په ګډا او نڅا د زلمي نه تاوېده، زارېده او قربانېده. داسې لوبه نه وه چې د هغې زده نه وه او داسې سندره نه وه چې هغې نه شوه ویلی. هر ځای لکه د بلبلې چغېده. او بیا څه وخت چې زلمی خواښې خر ته د سلامۍ دپاره تلو، نو هغه ورته وړاندې لکه د څوکیدارې ودرېده او د دغه موقع د مناسبت سره یې په زلمي ګلپاشي کوله. د زلمي او ناوې خپل خپلوان د تریزۍ ترور په دغه کردار په جامو کې نه ځایدل. او په تیره خو د ناوې مور دومره خوشحاله وه چې د تریزۍ ترور د لور ګل لختې په خوشحالو یې د تریزۍ د خپلو ارمانونو رجېدلو دپاره دعاګانې هم شروع کړې. څه موده پس موسم بدل شو. د ګرمۍ د موسم سره په ټول کلي د اوږدې تبې وبا ګډه شوه. لکه چې وبا نه وه، تریزۍ ترور دپاره د خوشحالو پیغام و. داسې ورځ به نه وه چې د تریزۍ ترور جیبونه به نه درنېده. او کله کله خو به یې په یوه ورځ څو مړي ژړل، ولې د اوږدې تبې هم دغه بلا یوه ورځ د تریزۍ ترور په کور هم ورننوته او د تریزۍ ترور په لور ګل لختې هم خوله ولګوله. د هغې د ډېرو منښتو او مرادونو باوجود اخر یوه شپه ګل لخته هم د مرګ غېږې ته ولوېده. سهار وختي د ګل لختې د مرګ خبر په ټول کلي خور شو او ځینې کورونو کې دا خبرې شروع شوې چې تریزۍ ترور غریبه خو به د خپلې ایکې یوې لور په مرګ ځان په جړا جړا مړ کړي. او بیا د ځینې ښځو دا خیال هم و چې نن خو به یې یوه چغه په ځمکه او بله په اسمان وي. زه هسې هم د ګل لختې د مرګ د خبر له اعلانه وړاندې تریزۍ ترور ته د هغې د یو قرض ورکولو دپاره خپلې مور د هغې کور ته لیږلم. زه بیا څه وخت چې د هغې کور ته ورسېدلم، نو ډېرې ښځې د هغې د کور په دالان کې ناستې وې، ځکه چې د ګل لختې د مړي سره په کوټه کې صرف د یو څو ښځو د ناستې ګنجایش و. په مړي نه جړا وه او نه انګولا، لکه اډو چې څوک مړه نه وي. بیا د تریزۍ ترور اواز هم نه ختو. ما ډېره اخوا دې خوا ولټوله، خو آخر تر نظره مې شوه. د کوټې دننه په یو ګوټ کې خاموشه ناسته وه. نه خو یې په سر پیچک ښکارېدو او نه د ویر کولو په وجه د هغې مخ سور و. نه خو یې سترګو کې چېرته اوښکه ښکارېده او نه یې په خوله فریاد و. او اوس چې زه فکر وکم، نو داسې محسوسوم لکه چې ما په خپل ټول ژوند کې په لومبي ځل یوه داسې ښځه لیدلې وه چې خو بس یو احساس و
او صرف احساس، نه د څه قسمه حرکت کولو او نه د دغه المیې په پیښه سره د عمل. یو خاموشه درد و، یو بے حرکت آباسین او یو شل ګډ طوفان. ځنې ښځو په مړي د جړا کولو کوشش هم وکړو، ولې تریزۍ ترور هغوی ته په یو داسې انداز وکاته چې هغه ټولې شرمنده او بیا خاموشه شوې. او بیا څه وخت چې جنازه پورته کړې شوه، نو هغه وخت هم نه خو هغې های وکړو، نه یې سینه وډبوله، نه یې سر وشو کولو، او نه لکه د لونګین د جنازې د بازو سره ونښته، بلکې خاموشه خپله هم د جنازې سره روانه شوه. او دغه شان په بې خبرۍ کې ادیرې ته ورسېده. هلته د یو قبر خواته خاموشه کېناسته، او بیا څه وخت چې خلک کورونو ته ستانه شول، نو کورونو کې ښځو رنګ رنګ خبرې کولې. چا وې له ډېره غبه یې ژبه ګونګه شوې وه، چا وې نه بې خوده شوې ده. خو رښتیا خبره دا ده چې په پردو غمونو کې د هغې د سترګو چینې وچې شوې وې. اوښکې وې نه، نو د لور په مرګ به یې څه تویولې. او بیا د ولی ترور په قول د تریزۍ اوښکې خو د کرایې اوښکې وې، هغې خو به د خپلې هرې اوښکې معاوضه اخیسته، او نن هغې ته د اوښکو معاوضه چا ورکوله؟ افسانه تاسو واورېده. یقینا چې د افسانې د قصې او د دې د کردارونو په حرکاتو سکناتو او د هغې په پیغام او د هغې دننه د مرکزي خیال نه به تاسو خبر شوي یې.